چې زنکدن به څه حالت کې راځي، څنګه حالت به وي، کم حالت کې برانه روح خیږي او څه سختی وي. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی د دواړو جهانو سردار د زنکدن حالت چې شروع شو نو یو لوښی مخې ته پروت و هغې کې اوبه وي. نبی علیہ السلام به هغه لوښي کې داسې لاس لون کو او داسې به یې راښکه په مخ وی لا اله الا الله ان للموت سکرات، لا اله الا الله ان للموت سکرات، نشته د لایق د عبادت سوا د الله نه، د مرګ ډېرې سختۍ دي، د مرګ ډېرې سختۍ دي. لا اله الا الله ان للموت سکرات، بېشکه د مرګ ډېرې سختۍ دي او د مرګ ډېرې چپې دي. بس دقه دعا به یې کوله او لاس په یې لمده و داسې به یې په مخ راښکه او دعا به یې کوله اللهم هون علی سکرات الموت. دا دعا کوي ښه اللهم هون علی سکرات الموت، یا الله په ما د مرګ هغه سختۍ اسانې کړي، خدایه په ما د مرګ سختۍ اسانې کړي، زما زنکدن اسان کړي. اللهم هون علی سکرات الموت، یا الله د مرګ سختۍ او چپې را باندې اسانې کړي، الله په ما اسانې کړي. دومره سخت حالت دی، د مرګ ډېر سخت حالت دی. عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ دا یو صحابی دی، د زنکدن ټیم شروع شو نو بچی راغی خواته ورسره کېناسته، وی پلاره تا به یوه خبره کوله، وی پلاره تا به یوه خبره کوله چې یو عقلمند کس پکار دی چې ما ته د مرګ دا حالت ووایي چې په ده باندې په دې ټیم څه تېرېږي، چې په ده باندې په دې ټیم څه تېرېږي. وی تا به دا وینو اوس ستا د زنکدن حالت دی، په تا څه تېرېږي ته ما ته ووایه، تا به دا ارمان کو، تا به وی یو عقلمند پکار دی چې ما ته د مرګ حالت بیان کړي چې په ده څه تېرېږي. نو پلاره اوس په تا د زنکدن حالت دی چې په تا باندې څه تېرېږي، اوس څه حالت دی. عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی دا د بیان ټیم نه دی، زه نشم بیانولی، بس زه دې ټیم کې بیان نشم کولی، خو ما ته داسې محسوسیږي که نه لکه چې د پلانکې غر چا راغستی دی او زما د سینې د پاسه یې ایښی دی. بس ما ته داسې سختي محسوسیږي لکه دا غر چې وي د سینې د پاسه پروت دی. په داسې حالت کې یم نو دومره ځای کې یو ځوان دفن دی، داسې ټیم په ټیم د دې قبر نه د خر اواز راوځي. د قبر عذاب الله پاک د ثقلینو نه پټ کړی دی، انسانانو پیریانانو نه علاوه دی ته پټ دی، خو کله ناکله الله پاک د عبرت په توګه باندې یو نظارم خلکو ته ښیي. وی د خر اواز تې راته د قبر نه، ما تپوس وکړه چې دا څوک دی، وی چې دا یو ځوان او دی چې دفن شوی دی نو ټیم په ټیم د قبر نه د خر اواز راوځي، د خر اواز راوځي. وی د به مور چې به ده ته غږ وکړو نو ده به مور ته آواز ورکړو چې څه د خرو په شان نارې وهي ما ته هر ټیم. وی اقه مور یې ورته خیره وکړل او د مور ته دا ویلي نن په قبر نه د خرونو اوازونه راخېږي. دا د مور ته داسې ویلي ښه د نوم د بچو حال لیدلی دی. مور به یې سحر مانځله ویښي او د بچې د مور له څه جواب ورکوي، تاسو خبر یې، تاسو جواب اورېدلی دی. مور ته نن سپی وی، سپی سپی د قبر نه بری د سپو آواز راخېږي ښه، او چې مور ته خره وی د قبر نه بری د خرو آوازونه راخېږي. وبه یې ویني، وبه یې ویني خو چې کته کوش شي ښه، چې کته کوش شي. صحابي راغی نبی علیہ السلام ته وی د مور او پلار څه حق دی د الله حبیبه؟ وی هما جنتک و نارک، ام ستا جنت دی ام دی دوزخ دی، بس که یا به جنت کیږي یا به دوزخ کیږي. بس ډیر خیال کوئ ښه ځوانانو، ډیر خیال کوئ. اوسني ځوانان په چرچه کې نه پوهېږي، د خولې نه ډېر ناکار الفاظ مور ته وځي، پلار ته ډېر ناکار الفاظ وځي. بچوړو خیال کوئ. نو هغې بل پکې څه وی، وی ربا زما د تره لور وه او ما ترې نه د ګناه مطالبه وکړله، نو هغې ما ته وی چې دومره پیسې راکړه، ما مزدوري وکړه، هغه پیسې مې پیدا کړې.
امی د تر لور ته ورکړې وی چې د تر لور سره مې د ګناه اراده وکړله نو تر لور مې راته وی چې اتق الله د الله نه ویریږه اتق الله د الله نه ویریږه بس رب ما په اقټې ما ګناه پرېښې وه رب اسباب راته برابر وو پیسې مې ورکړې وي خو وی چې اتق الله هغه ټکی مې په زړه ولګېد رب ستا د یرې مې زینا پرېښودې وه که دا ګناه ما ستا د یرې پرېښې ربه موږ ته دا ګټه خواني وی ګټ ښه خوا شو هغه بل وی ربه تا ته علم دی چې ما سره یو مزدور کار نو د هغه مزدوري داسې لږې غونته دا چاول رخ شو چاول مزدوري لږه غونته چاولو وی ما وله ورکول چې هو دا د مزدوري دی وی هغه وی چې زه دا نه علم زما ډیره کېږي جو لاړ رانه وی هغه چاول مې وله کرل کروندې ته جوړې شوې غواګانې مې وله پرې واغستې لوی کنډکونه ته جوړ شو د هغې لږو چاولونه وی هغه یو ورځ راغې ما ته وی چې زما حق راکه وی ما ورته چې دا کنډکې ټولې روانه وه دا ټول ستا دي دا څه چې دي دا ستا هغه وی چې دا څه وی ما چې دا ستا هغه لږې ور دغه چاول ما سره پاتې شو مې درنه کرل دا ګډې بیزې مې دله پکې اغوستې دي وی هغه کنډکې روانې کړې وله رب کو دا کار مې ستا د رضا دپاره کړې رب مونږ ته لار کولاو کې وی ګټ اپله لاړ او دریو ته لار کولاو شوه راووتله الله دې مونږ له د صحیح عمل کولو توفیق راکړي رب مونږ صحیح مسلمانان کې رسمي نه رب مونږ صحیح مؤمنان کې رب مونږ حقیقي مؤمنان کې رب زمونږ د ایمان حلاوت هم نصیب کې رب خوږوالی د ایمان هم نصیب کې و آخر دعوانا ان الحمدلله